السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره موږ چې کوم نن اډیو میسج شیر کوو او دا میسج چې تاسو څنګه وره نو دا تاسو خپل نورو ملګرو سره شیر کړئ دا یو ډیر ضروری میسج دی او ان شاء الله په دې ټاپک باندې به تاسو سره زوس خبرې کوم په دې حواله سره ټاپک دا د ملګرو چې کلم موږ کړی تا outside اپلا دی پلی لوکونه چې کوم د سوکروشي دی میلما په شکل کې وا میلما ازون نه روسي آی موږ کړي خلک لوکلي چې کومې موږ په کوټلی کلان کې دي او کومې موږ په صدی خانه کې دي آی انوایټ کړي نو کلم چې میلما کړي تر ورسي نو کومې فیملی ته یا کوم یارانو دوستانو د جاره غړي وی چې انوایټ کړي وي نو ټولو ناوال خو زه هغه ملګرو ته هغه فیملی ته هغه یارانو دوستانو ته چې چا دغه سی میلما انوایټ کړي وي خپل کلی وطن ته نو مهرباني دي دا وکړي چې هغه د 15 لاس منټه مخکې چې کله مثال دغه سي ډاکومنټري فلم جوړوي چې هغه یو قسم ته بریف کی اپوي کی خپل کلی اولي سره خبري وکړي اف د سکرین دا نه چې کیمرا لګیدلی وي موبایل لګیدلی وي او هغه دوران کې چې کوم نه کلی اولي سره هغه یو قسم ته بریف کوي او بل دا چې بیا هغه ویډیو دوران کې چې کوم دی نو میلما خو پوه نه وي موږ د کلي د هسټرۍ نه موږ د کلي حالاتو نه موږ د کلي خبرو اترو نه ټوټلی زه چې کوم دی دا بلیم لګوم په خپلو خلکو باندې کوم چې هغه دغسې کسان انوایټ کوي هغې ورته دغه مره لکه اوچتې خبرې وکړي د خپل کلي اولې سره لایک هغې پکې چې دا وایي تاسو نور ښه پوهې ویډیو مو کتلي ده ما تاسو دوباره لکه ضرورت نشته چې زه خبرې بیا بار تاسو سره لکه شیر کما نو په کور دا نه ده چې یاره څوک میلما ته راشي هغې ته تا خپله میلمستیا ورکړه صحیح داسې هاسپیټلیټي ورکړه چې یاره سبا ته چې کوم دی مثال په یوه محفل کې یا یو داسې ګیدرینګ کې ناست وي یارانو دوستانو سره چې موږ د کلي نو ما اوچته وایي چې یاره دا خلک چې کوم دی ډېر زبردست خلک دي او دی چې کوم دی ډېر میلما ته لکه یو قسم ته ریسپیکټ ورکوي مهمان نوازي کوي یاره لکه زه خپل ځان اولې سره به دا خبره وکړم چې سینس 2011 نه د 2011 نه چې کوم دی ګوره زه په دې سوشل میډیا باندې زه خپل د پیج چلوم زما کلی کوټلی کلان تاسو ته شا پاته ده نو زه دا خبره یو قسم ته پراودلی دا خبره زه دا کوم تاسو سره شیر کوم چې الحمدلله تر دیانو کولو پورې چې کوم دی نو ما به دغسې قسم ته خپل کلي اولې سره دا ذکر نه وي کړی چې یاره مثال ما په کلي کې لاس دي که 12 بینکه دي یا به زه یې چا کور مخې ته یا یې چا محلې کې یا یې چا کوڅه کې چې کوم دی مخې ته چې تېرېدم نو دا جندرې به مې نه وي ریکارډ کړي چې که نه یاره دنیا ته زه دا شیم چې دا وګوره دا کور بند دی او دې خلک په انګلینډ کې دي او په یورپ کې دي مثال که نه دغه خبرونه مقصد څه دی دغه خبرونه مقصد څه دی څه پیدا خو ما ته نه کوي چلو ما دا خبره وکړه ما ته څه پیدا میلاو شوه نقصان راته میلاو شو خو پیدا راته میلاو نه شوه نقصان په دې شکل کې میلاو شو چې زه دا کورونه بند کورونه زه دنیا ته وشیم موږ کلي نه چې کوم نه موجوده ټایم کې هسې منګړی جوړه ده د ایره غیره کسانو پکې پاته نه لګي دغه ایره غیره کسان چې کوم دی بیا موږ ته نقصان راکوي نو مهرباني وکړئ چې دغسې خبرو ته زه څه ضرورت دی چې یو میلما ته راولې او بیا په لیارو کوڅو کې ته ګرځئ چې هله راشه دی موږ لیارې دي دی موږ کوڅې دي او دا وګوره دا جندرې لګېدلي دي او دا خلک چې کوم دی نو په بار ملکونو کې دی ښه د هغې کې تا ته څه حاصل شو څه فایده تاوان دې وکړو پیدا دې حاصله نه کړله نو دا خبره زه تاسو سره ځکه شیر کوم چې دا سرویس دا ویډیوګانې موږ هم کوو کړي مو دي کوو لګیا یو خو تر نن ورځې پورې ما به دغسې آن د ریکارډ ما پیج تاسو وګورئ چې ما به دغسې قسم ته څه خبره نه وي شیر کړي او زه په دې خبره کې خپل ځان ته کریډټ اخیستنه نه غواړم خو صرف تاسو د پوهې دپاره چې یاره تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې ما کوې دغسې ما کوې چې لکه مثال بند کورونه وشئ بند ګریجونه وشئ او په لیارو کوڅو کې تېرېږئ تېرېږئ موږ خو زه خو خپله د کلي لوکل باشنده یم د کلي لوکل اوسېدونکی کس یم ما د پلار نیکه دا وطن دی زه خو چې کوم دی چې خپل نږدو بله محله وي زه په هغې محله نه تېرېږم ویلې چې هغې کې موږ خویندې میندې وي نو موږ ته ځان بد لګي چې یاره مثال هغې هلته کې په لیاره کې به ناستې وي ګپ شپ لګوي څه خبره اتره به وي ویلې چې دا خو کلی دی نو موږ ته پکې ځان بد لګي نو ته بیا څنګه میلما راولې او دغسې بیا په لیارو کوڅو کې ته تېروې ګرځوې نو دا خو ډېره غلطه غوندې کې خبره ده مناسبه خبره نه ده نو مهرباني وکړئ چې دې خبرونه چې کوم دی نو دا خبرې ما کوي دا چې کوم دی نو دا شی خبرې نه دي
د دې خبرو ته مهرباني وکړئ چې ما خوشحالېږي چې خپل کلي ته نو ما ایز ای ورکوي چې چوټه انګلینډ ټیک شو چوټه انګلینډ ښه تو نو ما ورکه تو ته څه سهولت څه فایده تو ته میلاو شوه نقصان شته او فایده نشته نقصان په دې شکل کې دی چې مثال ته دنیا ته ځان څرګند کو سبا ته چې کوم دی دا ویډیو چې وایرل شي مثال په فیسبوک شو یا په یوټیوب شو په کوم سوشل میډیا کې دا وایرل شو نو دا تمایه چې کنه یاره ایمو کلی چې کوم دی نو خلک به اپریشیټ کوي چې او واقعي دا کلی خو ډېر تکړه خو دی خو هغې چې کوم دی بیا ته د شیشې بل رخ بل سایډ چې وګورې نو تا ته لکه ډېر نقصان میلویږي نقصان په دې شکل کې دی چې دغسې کریمینل کسان به راسي او مطلب دا دی چې هغه به چې کوم دی نو موږ په علاقه کې ګډوډ جوړوي نو مهرباني وکړئ چې دغه ګډوډ نه بچ کېدو دپاره خپل حالاتو خرابېدو دپاره چې کوم دی نو داسې خبرې آن د سکرین په کیمرا باندې یا په موبایلونو باندې دا ویډیوګانو کې چې کوم دی نو دا میسیج دنیا سره ما شیر کوي چې یاره مثال موږ چوټه لندن یو موږ چوټه انګلینډ یو په موږ باندې الله پاک مهرباني ده تاسو وګورئ خپله دې په علاقو کې وګورئ تاسو ته به خپله پاته ولګي که په موږ مثال اوس تاسو نامه ورته ایښي ده چې چوټه لندن چوټه انګلینډ نو که په موږ باندې دا هغه دی نو دا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده چې موږ فیملی موږ رونه خویندې په بار ملک کې دي خپل شاته په کلي کې فیملی پرې شوي دي هغې هلته کې خپل ژوندونه کوي او مطلب دا ده چې په سختۍ سره په تکلیف سره چې کوم دی هغې مثال خپل محنت کوي خپل روزي حاصلوي نو هغو ته هم پرابلم ما جوړوي ویلې چې خدای ما که سبا ته په کلي کې دغسې څه خبره راپېښه شوه داسې څه ایشو راوچت شو نو هغې به هم بیا په ټینشن کې وي هغې به هم خفه وي خپل کلي خلکو رونو خویندو دپاره خپلو فیملیو دپاره چې چا سره دغسې قسم ته خدای ما که څه حادثه راپېښه شوله نو هغو ته هم پرابلم ما جوړوي ویلې چې دغه انګلینډ په وجه چې کوم دی موږ ته پاته ده تاسو ته پاته ده د هغو په وجه باندې چې کوم دی نو کلي ډېرې خبرې چې کوم دی نو د هغو په مدد سره چې کوم دی نو موږ لکه مثال د هغې په سپورټ سره د هغې په هیلپ سره چې کوم دی نو موږ دا مسلې حل کېږي نو مهرباني وکړئ چې موږ چې کومه کمیونټي ده په بار انګلینډ شو سپیشلي نو هغو ته هم پرابلم ما جوړوي ځانونو ته هم پرابلم ما جوړوي په کلي کې چې کوم دی مطلب دا دی چې خپل ټایم داسې تېروي چې بس ډېر سادګۍ سره ساده طریقې سره غاټه ته ووې مثال ډیلاکونه دې وویشتو مخکیني ته میلمه خو ته امپریس نه کو ټیک ته میلمه ته امپریس کو خو دنیا ته تا څه آینه وشیله دنیا ته کوم قسم ته یو قسم ته خپل کلي اولې سره چې کوم دی ته یو قسم ته ریزلټ پیش کوي نو په دې خبرو کې چې کوم دی نو که مانه څه کمه زیاته څه غلطه خبره شوي وي نو زه هغې دپاره بخښنه غواړم خو صرف ما مقصد دا و چې دا آډیو میسیج چې کوم دی نو زه تاسو سره شیر کوم چې آینده دپاره پلیز ان فیوچر چې کوم دی نو ډېر ځان وساتئ دغسې قسم ته خبرو نه نو موږ ته به هم فایده وي کلي قوم ته به فایده وي موږ چې کوم کمیونټي په بار ملکونو کې ده هغې ته به هم فایده وي نو امید ساتم چې په دې خبرو باندې به چې کوم دی تاسو ټول عمل کوئ او ما سره په دې خبرو باندې اګري وي او چې څوک اګري نه وي نو تاسو ته د الله پاک د هغې خبرو چې کوم دی نو مطلب نیکه هدایت درته وکړي چې په کلي باندې چې کوم دی رحم وکړي ویلې چې دا خو داسې خبرې دي چې مطلب دا ده چې موږ خپل کلي قوم باندې چې کوم دی نو زړه خوږېږي او موږ زړه غوښته چې دا میسیج زه تاسو سره شیر کړم ویلې چې دا یو ځل نه شوی دې نه مخکې چې کوم دی نو یو د 400 نه میلمه راغلی و بیا مثال چې کومه ویډیو وایرل شوي وه تاسو کتلي وه اوس ریسنټلی دا بله ویډیو وایرل شوه نو سبا ته به بیا نور کسان راځي پسې نور به راځي نو بس بیا د خیره سره کله یې راته د ګنګا په اوبو یې بیا ولمبو نو مهرباني وکړئ چې دغسې خبرو نه پرهیز وکړئ پرهیز مطلب دا چې دا اوایډ کړئ دا خبرې د هغې نه څه جوړېږي نه ایلاس خپل ځان ته پرابلم جوړونه ده او موږ غواړو چې دا پرابلم چې کوم دی نو موږ په خپله سټاپ کړو په دغه ځای باندې چې دا موږ ته لکه مخکې پرابلم نور جوړ نه شي نو بس اوس به زه تاسو نه اجازات وغواړم انشاءالله بل نوي کلیپ سره به سره بیا په خپل پیج آی ډي زما کلی کوټلي کلان باندې حاضرېږو په خپلو دعاګانو کې موږ یاد ساتئ انشاءالله موږ به تاسو ته دعا کوو الله مو ټول اباد او خوشحاله ساته امین ثم امین جزاک الله